باب التشهد في الأولى. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی په بیان د مشروعیت د تشهد کې په اوله قاعده کې چې په دې کې چې کوم دی دا مشروع دی او دا جایز دی ویل غواړي، بلکې دا دواړه ترجمتین په دې مسله کې دي او دلته دا عیني دا خبره لیکلې ده چې فرق د دواړو منځ کې دا دی چې ترجمتین اوله په عدم وجوب التشهد او ثاني په وجوبه دی، یعنی اوله واجب نه ده او دا واجب ده. دا بځان خبره کوو چې دا تشهد چې کوم دی نو دا وجوب د تشهد په ثاني کې واجب نه دی او په اول کې چې کوم دی په اول کې واجب نه دی په ثاني کې واجب دی. دا معنا ده اصل دا دواړه دی وجه نه ځان لیکلي، یعنی خبر خو دواړه یو ده کنه. نو التشهد فی الاولى مشروعیت تشهد په اولا کې او التشهد فی الثانی او دارنګه باب ثانی داره تشهد په قاعده ثانیه کې او دا دې د پاره وکړو چې دا لومبنه واجب نه دی، مسنون طریقه ده او دا ثانی چې کوم دی واجب دی. د دې وجه نه قاعده اوله چې کوم دی واجب ده او قاعده ثانی فرض ده. قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج عن عبد الله بن أبي ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه السلام من تمنزقه فقام وعليه جلوس. نبي عليه السلام پاسه او نبي عليه السلام من سجده کولو، دو رکعتې کړي دي او دو پاتې. فلما كان في آخر صلاته کله چې نبي عليه السلام د موږ اخر ته ورسېدو سجدتين وهو جالس، دو سجدي وکړه ناستو، یعنی سجده سهو وکړه معنا ده. باب التشهد في الآخرة باب دې ثابت په بیان د مشروعیت د تشهد کې په جلسه ثانیه کې قاعده ثانیه کې. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله بن مسعود كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وای عبد الله بن مسعود چې کله موږ پیغمبر خدا شاته مونږ کاوه وقلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان وفلان. موږ چې بر پیغمبر خدا شاته مونږ کاوه نو موږ به دا ویل چې سلام دی په جبريل باندې، سلام دی په میکائیل باندې او دا نوري پرشتي به مور سره د زوتولې په پلاني او په پلاني او په پلاني باندې. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه السلام موږ ته راستون شو فقال ویل ان الله هو السلام. یا ساتي الله سلام دی. نو په الله باندې سلام ویلو څه معنا چې تاسو السلام علی الله دا بنه وایي. وإذا صلى أحدكم کله چې تاسو کې یو تن لمونځ کوي نو فلیقل التحیات لله. ټول عبادات قولیه زما والصلوات او ټول عبادات بدنیه زما، الطیبات او تمام عبادات مالیه زما، دا لله لپاره د الله دی. داسې وایي او دا سوای چې السلام علیک ایها النبی، سلام دی پتا باندې اے پیغمبره. نو ایها النبی کې دلته مخاطبه ده کنه، دا پیغمبر خو چې کله ژوند دی او صحابه ودا سویل او چې راي وفات شو نو بیا والسلام علی النبی صلی الله علیه وسلم ورحمته وبرکاته. السلام علینا فمنګر السلامتی آئی وعلى عباد الله الصالحين دا الله په نیکانو بندګانو. فإنكم إذا قلتموها کله چې تاسو دا وایي نو اصابت كل عبد لله الصالحين في السماء والأرض. چې دا دعا تاسو په دې طریقه وکړئ نو رسیږي هر بنده نیک ته
اسمان کې وي او که ځمکه کې وي فرشتو ته هم رسي او انسانانو ته هم رسي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله باب الدعاء قبل السلام امام بخاری باب دی دعا مخکر سلام یعنی دعاګانې به وکړي نو بیا به سلام وګرځي مګر یوه دعا کوو که نه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار نو دا یوه یوازې دا نه ده نورې دعاګانې هم دلته ویلی شي دعاګانې ووایه 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 چې ښه پې ستړی شو نو بیا السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله موږ ویو نه چې سلام وګرځوم نو زه به دوا کوم موږ ته مشران څخایي بخاري راته څخایي او موږ څه کوو نه جي دا خو زمونږ باباجي به داسې کول دا به زمونږ باباجي داسې لکه باباجي خو ګډ ستا بخاري دی بخاري څه کول حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زوري قال اخبرني عروه بن زبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ده خبر ورکړی دی عروه لا چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يدعو في الصلاه نبی علیہ السلام په منځ کې دعا کوله فی الصلاه ویلې ښه بعد الصلاتین دی ویلې اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر یا الله ز پناه غواړم پتا د عذاب قبر نه واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال او پناه غواړم پتا باندې د فتنې او د فساد د مسیح الدجال نه واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات او پناه غواړم پتا باندې داغه فتنو د ژوند نه او داغه فتنو د مرګ نه اللهم اني اعوذ بك من المعصم والمغرم اے زما ربا زه پناه غواړم پتا باندې د ګناهونو نه والمغرم او د تاوانونو نه دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله وقال له قائلون یو ویونکي پیغمبر ته فرمایل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم یا الله پیغمبر تر دې غرامت نه او د تاوان نه چې کوم دی نو ته ډېره زیاته پناه غواړې دا ولې مغرم تاوان ته وایي یو ځل زه دې دغه ته تللی وم دوبۍ ته وم چې راتلمه نو اوس 12 بجې به زما ټیم ختمیږي که نه اوس 10 بجې دي نو ما چې دغه پاسپورټ هغه دغه ورکړی که جنۍ ناست وو دواړه عربي نو هغې بلکل غریبان پسې نه پوهېږي نو بس هغه چې دا که نو اسپتال کې زما نوم هم راځي پر ټي وي کې خواته ورته دغه لګېدلی که نه او دوی وایي چې ما ته وایي چې دغه دا ارجع لزم عليك غرامه په تا باندې خو چې کوم دی دغه لازم شوی دی یعنې تا د خپل ټیم نه رستو شوی ما ورته چې ما باندې نه لازمېږي زه خو اوس به ځمه 12 نه وروستو به زما دغه ټیم ختمېږي بیا هغه پولیس چې و نو هغه اپیدا راغی ما ته ویل راځه دا نه پوهېږي هغه په خپله راځه ورته وویل چې د دې د 12 نه وروستو به د ټیم ختمېږي اوس خو د جاز راغلی دی دی ور روان دی بس تا نه چې ور واړوي بس دی کې ووت که نه ستا دغه نه یعنې دونه به نه پوهېدل خو هسې ما دا خبره دې دپاره کړو چې غرامت تاوان ته وایي چې لزما علیک غرامت چې په تا باندې خو دغه لازم شي جرمانه لازمه شوې ده تاوان در باندې لازم شوی دی تا ټیم ډېر تېر کړه که نه چې ویزه کې تا ته کوم ټیم نه کړی هغه به هلته تېرې د هغې نه علاوه چې بیا به تا نه جرمانه دي جرمانه در باندې لازم شوې ده نو دا نبی علیه السلام ته چا ویلي چې بھائی یا رسول الله ته د دې مغرم نه د دې تاوانونو نه چې کوم دی ډېره زیاته پناه غواړي فقال ان الرجل اذا غرم کله چې سړی تاواني شي او قرضدار شي حدث کذبا نو خبرې کوي نو دروغ وایي هلکې بس سبا له راشه چې سبا ورشي دی به نه بیا په بل ورځ یاره زه چېرته مړي له تلی وم ته راغلی خو ما تا ته ویلي خو زه مړي له تلی وم اوس راته یو څو ورځې نور وم وګوره نو چې سړی دغه شي قرضدار شي
نو بیا خلکو سره وعده کوي نو دروغ وایي وایذا وعده اخلفه او کله چې بیا وعده کوي سړي سره نو دا وعده خلافي کوي. وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمسيح وی خلف ما اوریدلی د خلف زید عامرنا هغه به ویل په مسیح مخفف کې او په مسیح مشدد کې چې لیس هما فرق بینهما فرق هیڅ فرق په دې کې نشته که مسیح وی او که مسیح وی د دې کې څه فرق نشته. احدهما عیسی والآخر الدجال یو مسیح چې کوم دی نو عیسی زوی د مریم دی چې په خلکو به دم اچاو لاس په پراخ کړ بس روغ وشو او بل دجال دی چې دا ټوله ځمکه به مسح کوي. وعن الزهري قال اخبرني عروه بن زبير ان عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنه الدجال رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته په مانځه کې د فتنې د دجال نه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو بها في صلاتي. واي دا ابو بکر صدیق دا روایت دی د اویلی دا ستاسو کې لرسول الله صلی الله علیه وسلم ټکی دی لام دی تاسو ګورئ دا ټکی ماته نه ښکاري قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کن لام پوي علمني دعاء دا ورته وی ابو بکر چې ماته دعا وخایا ادعو به په سوال چې په مانځ کې په هغې باندې دعا کوم دا زمونږ دې دپاره ځکه چې په مانځ کې خبره کېږي په مانځ کې. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. امام بخاری باب دی اغا چې غوره کوي یو انسان د دعا نه پس تشهد تشهد وایي نو د هغې نه وروستو ځان له دعا انتخاب کوي. نو باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب او دا لازمه نه ده ګورئ چې خامخا د انتخاب وکړي او کوي نو مستحب عمل دی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنغا کله بچي ومنغا پیغمبر سره په مانځ کې نو قلنا ویل منغا السلام علی الله من عباده سلام دی په الله باندې جانب بندگانو السلام علی فلان و فلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام دی نو ته په الله په سلام باندې سلام دی دا څه معنی لري ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه بیا د غوره کې ځان لپاره دعا نه هغه چې خوند ورکوي ده ته نو په یدعو دعا دې په هغې باندې کوي. باب من لم یمسح جبهته وانفه حتی چې کوم دی حتی صلا باب دې ثابت په دا چا کې چې نه مسح کوي وا خپل تندي لره او خپله پوزې لره یعنی تا اوس مونځ کوې په ځمکه باندې تندی کېږدي او په پوزه پورې او په تندي پورې خاوره نښلي نو دا به نه لر کوي حتی صله کله چې مونځ وکړي نو بیا دی لر کوي. قال ابو عبدالله امام بخاري وایي رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث. بخاري وایي ما حميدي په خپله لیدلی و دلیل به پیش کو په دې حدیث باندې چې الله یمس الجبهة فی الصلاة په مانځه کې به سړی دا چل نه کوي دا چل به په مانځه کې نه کوي
مګر یو خبره ده که به طوري مثال تا په یو ځای باندې تندی ولګو او په هغې کې خاوره منخته واړه واړه کاڼي منخته ستا تندی یې خوږم کړو او ته بیا سجده لګې نو بیا خو به یې ښه خوږی که نه نو دا لر کولی شي که د سجدې نه منع کولی نو بیا یې لر کولی شي که نه یې منع کولی مه لر کوه ځکه چې دې کې ډېره زیاته عاجزي ده الله ته چې الله ما دا خپل تندی په خاورو درته ککړ کړ ما معاف کړه بس نو ځکه وایي حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ومن پیغمبر خوا سجده کوي په اوبو په خټه کې حتی رايت اثر الطين في جبهته حتی چې ولید ما اثر د خټې په تندي مبارک د پیغمبر خدا کې لکه هغوی نه ولر کړی باب التسلیم باب دے ثابت په بیان د سلام ګرځولو کې اوس باب التسلیم سلام ګرځول شروع شو حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه نبی زنانه با پاسی دی کله با چې سر ته ورسو نبی علیہ السلام سلام ګرځول السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله زنانه فورا پاسی دی کورون ته ومکث یسیرا نبی علیہ السلام بلک شان درنګ تیر کا قبل ان یقوما پخوا د هغې نه چې دی پاسی دی به نه پاسېده قال ابن شهاب زهري وایي اورا زه ګڼمه ګمان کوم والله عالم الله پوهیږي چې ان مقصد درنګ د پیغمبر او فوري نه پاسېدل لکه ینفذو ینتفذ النساء دې لپاره چې زنانه لاړ شي قبل ان یدرکهن من انصرفا من القوم چې لاندې نکي دی لره هغه څوک چې واپس کېږي د قوم نه یعنې مطلب دا دی چې نبی علیه السلام پسې خو زنانه هم ولاړې وي او سړي به هم ولاړو نو چې کله به پیغمبر اسلام سلام وګرځاو زنانه فورا پاسېدې کورونو ته او نبی علیه السلام به نه پاسېده چې څو به نبی علیه السلام پاسېده نو قوم هم نه پاسېده او دا د دې لپاره چې هسې نه ښځې لا رسېدلي نه دي او سړي به ورپسې دغه شي او په دې لارو کوڅو کې اختلاط الرجال والنساء راشي اختلاط الرجال والنساء ها او ته په کالج کې ستا څنګه چل دی پردی ځوانه جینۍ د پردي ځوان هلک سره په یو بینچ کښېنئ چې یو بل پورې ډډې مږي ډډې مږي ډډې او دا زموږ مسلمانان اوس کوي د انګریزانو شاګردان د انګریزانو تاریسټ د هغې بوټان پالش کوونکي دومره د انګریز په دې باندې غالب شوی دی چې خپل دین تی نه ایر شوی دی ظالمانو نه او بیا لا دا او بیا دا پبلک سکولونه والا نه دي دا خو ډېر د انګریزانو خدمت دی وکړو او د انګریزۍ خدمت دی ډېر زیات وکړو او پاکستان دونه په د انګریزانو په رنګ کې رنګ نه و لکه څنګه چې دوی رنګ اوس په منډڼي کې پتلونونه یې اغوستي په منډڼي کې پتلونونه او یا د هغه پښتانه چې دا ویلې چې دغه ده پتلونه ستا نه مې ګیله ده چې د پښتون نه دې پرتوګ وویستو دوی به دا لوبې مخکې ویلې او اوس څه کوي اوس هغه سړي خپل زوی ته دغه اچولی دی کوناټي موناټي پکې ښکاري حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند باب يسلم حين يسلم الامام باب دې په دې کې چې مقتدی به سلام ګرځي کله چې امام سلام وګرځي او وكان ابن عمر
يستحب اذا سلم الامام ان يسلم من خلفه. عبد الله زید عمر بدا مستحب ګڼله چې سلام کله امام وګرځاو نو اذا سلم الامام چې کله امام سلام وګرځي نو سلام دی مقتدیان ورسره وګرځي. حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود وهو ابن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم منغم سلام وګرځاو کله چې پیغمبر سلام وګرځاو. باب من لم يرد السلام على الامام اكتفى بتسليم السلام. باب دې ثابت وینا شاکی چې سلام په امام باندې نه وایي بلکې اکتفا کوي په سلام د مانځه باندې. داسې خلک هم شته او داسې روایت هم شته چې هغه لکه دریم سلام به په امام باندې وي. السلام علیکم دیله خی طرف ته بیا السلام علیکم او بیا ګس طرف ته السلام علیکم. نو دې باب د امام بخاری رد کوي پای باندې چې باب دې ثابت وینا چا چې سلام نه وایي په امام باندې بلکې اکتفا کوي په سلام د مانځه باندې. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا معلوم کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وعقل مجته نو معلوم کړی یو توکو مجها چې توکړی وغیرہ من دل ویند بورکینا کانت پی دارهم چې دا بورکر دی په کور کې وا. دا نبی علیہ السلام دی کرتلې دی نو دی محمود صاحب دی کرا دوی کر کوی دی نو برو باسی دا نو بورکینا خله ډکا کړه پیغمبر خپل خله مبارکه دا محمود چې کوم دې شروع کړي اولو سره ټوي کړي دا چره ورته نو دی وای ما ته دام یاد دي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم زم په کور کې د بورکین خپل ډکه کړه په مای را پوکړه سي یګي په دیوال دا راوی دي د پاره وای چې ما ته را ارس یاد دی یاد دا زه په یادو په خوب کې نه وې مخه دا ما ته یاد دی پیغمبر خو چې هغه دغه ټوکړیو امر ته یاد. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم پس داګینا چې دا عتبان دی یو د بني سالمونه قال كنت اصلي لقومي دی وی ما به موږ کو خپل قوم ته امام ما خپل قوم بني سالم ته پاتې تو نبی صلی الله علیه وسلم رالم پیغمبر ته په قلت ما ورته چې اني انکرت بصري ز خپل سترګې بدې ګڼم یعنی زما نظر نه لګي وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي او سیلابونه پرده کېږي او حایل کېږي زما د قوم د جماعت په منځ کې خړګۍ چې تېره شوې ده نو فلوددت انک جئت زه خوښه ګڼم چې ته راشې وصلیت ببیتي مکانا زما په کور کې په یو ځای کې منځو کې اتخذه مسجدا زه به ساز کوم د هغې نه جومات لره. فقال افعل ان شاء الله پیغمبر راته ویل زه به وکړم دا کار ان شاء الله. فغدا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم سار کې راغی ما ته پیغمبر اسلام و ابو بکر معه ابو بکر خور سره دی نو دا خصوصي مرګری دی. بعد ما اشتد النهار پس هغې نه چې ورځ ښه سخته شوې وه یعنې روچته شوې وه فاستاذن النبي صلی الله علیه وسلم ما ته جواب دغه آواز وکړه چې درشو عتبان نو فاذنت له ما ویل راځئ جي فلم يجلس كناس منكر حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك كم زي خوخ دي شتار پار موزو کم سار کورنا فاشار اليه من المكان الذي احب نو پس اشاره وکړه یا ما وکړه د مکانه کې تا چې احب ان يصلي فيه زما خوخه وا چې د پای باندې منځو کې یا د خوخه وا دوړ غایب کا نو پکاما نبی اسلام درته وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذکر بعد الصلاه باب دې ثابت په بیان د ذکر کې پس د مانځه نه نه د سلام نرستو ذکر دی سلام نرستو دعا ذکر نه دی ذکر دی ذکر دا نبی علیہ السلام سلام وګرځاو نو د سر مبارک باندې به لاس تاسو کې خو دا سی به کول او دا دعاګانې به ویلې دی دا ذکر به کول
حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمر أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره كأن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة وچتول دا آواز په ذکر باندې کله به چې خلکو سلام وګرځاو د فرض مانځنه کان علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا په وخت کې وو پیغمبر خدا په وخت چې کله به صحابه سلام وګرځاو کړه نو یو گونج به اوچت شو بس لکه دام راغلی الله اکبر اگر چې په دې باندې باس دی چې دا ضعیف دي حدیثونه او الله اکبر او استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا په زور عبد الله بن عباس ایله ما اوریدا بلکې دی وی چې ما بعد د موز اختتام په دې معلومه او چې موز ختم شو چې دا گونج به اوچت شو आवाज به اوچت شو رفع صوت بذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته زبا پویدما چې دوی سلام وګرځاو کله چې بما دا واوریدل حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جندب ختمول نموز پیغمبر بالتكبير الله أكبر الله أكبر دا ابو داود کی محدثون دي چې الله اکبر به ویو اگر چې دا روایت ویل کمزوري بدل خو بخاری کې رااله مولانا غور رحمان سے بو مولانا عنایت الرحمن رحمت الله علیه ما په دې باندې غم کړو خبره چې شیخ عنایت الرحمن چې دا حدیثونه کمزوري الله اکبر وی مولانا غور رحمان ویل چې نه خلک وای نو بیا دا غور په څیر تلو مردان ته نو ابو داود راوي صح حدیثونه ورته خودل بهرحال دا چې خبره د مشرانو ماته یاد ده قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو معبد اصدق موالي ابن عباس دا معبد په موالي د عبد الله بن عباس کې ډیر رښتینو دا موالي دا ډیر زکو چې یو ځل تقریر کو د جمعې تقریر کو لکه چا غسل کو ډیر خدای کوي نه کوم څه نشته خلک ورته بد وکړل بل څه بد ګوره ول په زمانه کې ستا جمعه ویل سره ټټو تانګو ها او ول کارونو په خپل باندې کولو جامع د وړای وي او ګرمي زمونږ خپل پورا ده ول خلک په خپل شنو په خپل کې را ډډوزي په جمعه کې وي ویلو چې خپل جمعه ته وګورئ او زمانه جامو ته وګورئ خپل ته وګورئ او نن چې نن زه شل غلامان ما د پاره تجارت کوي دا الفاظي داګو نو دی وی چې دا ویل کوم والی ډیر زیاتو نو په ټولو کې زیات رښتینی دا سره مع ابو معبد قال علي واسمه نافذ د ابو معبد نوم چې دا کونیه ده هغه نافذ د نومو حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن ابي الصالح عن ابي هريره قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم الفقيران نبي كريم صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب اهل الدثور لاړ الخواندان د مالونو او دولتونو من الاموال بالدرجات العلى لوی درجی په اسلام کې حاصل کړي والنعيم المقيم او ډېر نعمتونه دائم اگې ته ملاو شو جنت ولی يصلون كما نصلي موږ کوي لکه څنګه چې موږ کوو ويصومون كما نصوم روزي نيسي لکه څنګه چې موږ روزي نيسو ولهم فضل من اموال غیر پر زیاتی مالونه دي يحجون به باغي حجونه کوي ويعتمرون باغي عمره کوي ويجاهدون باغي باندې جهادونه کوي ويتصدقون باغي خیراتونه کوي موږ زمونږ سره نشته نو نه حج کولای شو نو عمره کولای شو نو جهاد کولای شو او نه چې کومه خیرات کولای شو فقال الا احدثكم تاسو نه خیمه بما ان اخذتم به که تاسو باغي عملو کوي ادرکتم من سبقكم را لاندې به کوي څوک چې نه وړاندې شي په اسلام کې په ثوابونو کې اولم يدرككم احد بعدكم او درستو دی او کجا طاقت نشي تاسو لاندې کی تاسو بیا نشي تاسو څه لاندې کولای وكنتم خير من انتم بين ظهرانيهم
او یی به تاسو غوره تاسو بهترین یی دا چانه چې په دې مخ د ځمکه باندې دي الا من عمل مثله مگر هغه څوک چې ستاسو غوندې عمل کوي به تاسو سره یو شان دي خبره ورته ښیي اوس کومه خبره چې تاسو دې مرتبې ته ورسئ تسبحون وتحمدون وتكبرون تاسو به تسبیح وایئ سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتحمدون الحمد لله الحمد لله وتكبرون الله أكبر الله أكبر خلف كل صلاة 33 دري زلا نو فاختلفنا بيننا منغا مختلف شو بخفل منسكي قال بعضنا بعض ويلي نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 دا دوبا دري شوایو او دا یو به چې کومه دی نو دا یو به زیات وایو 34 به وایو الله اکبر نو فرجعت الیه زه واپس شوم بالصالح ته فقال ما ورته ویلي چې تقول سبحان الله والحمد لله والله اکبر حتى يكون منه كلهن 33 حتى چې هر یو نه به درې ځله وایي نو فقال تقول سبحان الله فرجعت إليه واپسهم بصالحتا فقال ما تلتوي سبحان الله والحمد لله الله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 يعني دس بويش أريو دير زلش دير زلا دا منشو حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن رواد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي مغيرة بن شعبة ماتا املا کول او مالکل کول مغیره بن شعبة في كتابنا الاماويه په یو خط کې چې معاویه رضی الله تعالی عنه ته لیکه چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقول نبی علیہ السلام بدا سی ویل دا ورته خط کې او په خط کې ورته لیکي په دبر كل صلاه مکتوبه رستو په هر مانزه پرزي پسې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شعبة عن عبد الملك بهذا وقال حسن وقال الحسن لا سنغري بسي جد عنا جد غنيين واو دا جد غنيين دي ټیک ده وقال الحسن حسن سوق دي نو هغه جد غنيين دا د غني نیکه دی معنا ده وعن الحكم عن القاسم ابن مجمرتا عن رواد بهذا او بیان کړي حکم د قاسم نا قاسم زید مجمرنا او هغه د رواد نه بهذا په دې حدیث باندې باب یستقبل الامام الناس اذا سلم نه بکې سبق وایي دا کته څه خیال کړی کنه دا بعضی کسان منځ کې نشته په مسلمانانو سيناس دا وسبالو دا مسلو چې په مسلمانانو په توخ کې ګنې سه قبله ته بری مخې زموږ نه مرګرو کوم ډیر دا سیدا چل کې نه باقاعده براستنی باقاعده براستنی زموږ قریب کې خیر او به سر لاړ کنه اګوزموزه کو دي